بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د مفتی اسد محمود صاحب دا خبري اوري د دینه په ځبه تاسو سره سو خبري کو. जनाब स्पीकर, कुरान करीम की बेहुरमती और कुरान करीम के साथ होने वाले इस नफरत अंगेज शरंगेज फेल की हम उम्मत मुस्लिमा की उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि OIC की फोरम पर एक ताकतवर बयानिया बनाया जाए, उसको अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाए और इस मसले पर एक मुस्तकिल कानून साजी होनी चाहिए. इज्जतमंदो तासो द मुफ्ती असद महमूद साहब दा जज्बीन डक बयान चकम दे हागा په پارلیمنت کې اوریدلو چې هغه څومره بهترین خبرې کړې دي او د سویډن د حکومت چې کوم د خلاف خبرې کړې دي هغه چې کوم قرآن پاک سوزولې دي او د قرآن پاک به حرمتي کړله هغه باندې اکشن اخیسته دي. الحمدلله موږ په خپل علماء باندې فخر کوو، هم د دیو جن موږ خپل علماء سپورټ کوو چې دیو په هر میدان کې بیا دغه غلطو خلکو چې کوم د خلاف ولاړ وي، لکه دلته چې کوم د تاسو وکتله چې په پارلیمنت کې دا د سویډن حکومت خلاف بیان کړی دی او په هغې باندې اکشن اخیستی دی. دغه رنګې په پاکستان کې ځای په ځای باندې د جمعیت علماء اسلام چې کوم د مشرانو په دې باندې اکشن اخیستی دی او د دې خلاف چې کوم د احتجاجونه کړلي. تاسو مختصر چې کوم دی دا وګورئ. فجار مکڑی او کوما حمایت د مولا اللہ دی وکڑی پنگر حال کی حفاظت د مولا اللہ دی وکڑی پنگر حال کی حفاظت د مولا. غینم د سویډن ملک پر ریاستی بنیاد باندې او په حکومتي طور باندې زمونږ استاسو آخري کتاب زمونږ استاسو مقدس کتاب چې دا د ټولو مسلمانانو لپاره یو دستور العمل دی، د هغې ښکاره چې کوم دی هغه بېعزتي کړې ده، بې حرمتي کړې ده. عزتمندو تاسو دغه مو کتله نو الحمدلله موږ په دې باندې فخر کوو چې زموږ علماو د دې خلاف چې کوم د اکشن واخیستلو او د مولانا صاحب زوی مفتی اسد محمود صاحب هم د دې خلاف اکشن واخیستلو. هغه بعضې بې شرمه او بې حیا کسان تویمه چې تاسو په مولانا صاحب باندې ګوتې اوچتوئ، څوک په ټیک ټاک جوړوئ. ما د یو بې شرمه چې کوم دی هغه ویډیو کتله، هغه وایي چې زه اوده کېږم او که مولانا فضل الرحمن صاحب کله د سویډن حکومت خلاف خبرې وکړي نو بیا ما راپاسوئ، یعنې یو خندا یې کړې ده او مذاق یې کړی دی. دغه بې شرمه ته وایم چې دا مفتی اسد محمود صاحب آیا دا د مولانا صاحب زوی نه دی؟ دا د مولانا صاحب د کور کس نه دی چې د اکشن واخیستو نو بیا به کې پاتې څه شو؟ دغه رنګې مولانا صاحب د هغې خلاف هم ټویټ کړی دی. دغه رنګې د جمعیت علماء اسلام علماو او طلباو ځای په ځای باندې پاکستان کې د خلاف احتجاجونه وکړه نو اخر ته بیا اعتراض په څه باندې کې؟ خو دې خلکو کار څه دی؟ همیشه لپاره په علماو باندې اعتراض کول، په علماو باندې الزام لګول، په علماو باندې ګوته اوچتول. تاسو په علماو باندې الزام لګوئ، تاسو په علماو باندې ګوته اوچتوئ، تاسو په علماو باندې تهمت لګوئ، تاسو د علماو بېعزتي کوئ او انشاءالله تر څو پورې چې د جمعیت دغه ابابیل ژوندي وي او زمونږ په بدنونو کې چې کوم دی ساګانې وي، انشاءالله ستاسو دغه دروغ، ستاسو دغه دجل، ستاسو دغه منافقت او ستاسو دغه تهمتونه به ستاسو په مخونو باندې انشاءالله درولو. د هر یو خبرې به انشاءالله تاسو له مونږه موتوړ جواب او غاښ ماتونکې جواب درکوو. نو الله رب عزت د علماو قدر زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.